بسم الله الرحمن الرحیم. عمران ورور ستا ډېر شکریا ادا کوم او ما خو خدای شته چې نن زکام هم دی او دې خبرې ته مې غوږ هم ایښی چې نن په تحصیل مندڼ کې نن ټیچر ډے هم ده. زه ټولو ټیچرانو ته په ټیچر ډے باندې سلام پیش کوم او نن د خوشحالۍ خبره بل هم ده چې په دې ټیچر ډے باندې زموږ نوې برتي هم د دغه استادانو متعلق وشوه او هغه ټولو استادانو ته مبارکي هم ورکوم او هغوی ته په دې لومبۍ ورځ باندې په برتي کېدو باندې او په ټیچر ډے باندې هغوی ته هم سلام پیش کوم. خدای شته چې زما زکام دی خو تر سهار نه تر اوسه پورې ما غوږ ایښی په کار دا ده چې تحصیل مندڼ عوامو له په کار دا ده چې نن ټول لوی واړه کو جټ دي کو تعلیم یافته دي ټول په دې ځوانان په دې خبره باندې پوه دي چې په بونیر کې نن اډر وتی دی د 369 کسانو. په دې 369 کسانو کې 145 کسان دا زموږ د حلقې شوي دي چې دې ته پی کې 25 وي. آیا او په پی کې 24 کې 111 کسان شوي دي، په پی کې 23 کې 113 کسان شوي دي. دې ته وګورئ چې نن دا الله پاک د تحصیل مندڼ له تحصیل خودخیل له دې حلقې له برکت ورکړی دی. دا برکت د چا په وجه دی چې نن په نیمه د بونیر په نیمه زموږ پوسټونه کېږي، هغه هم زموږ ورونه دي. خو دلته چې دا سکولونه به جوړېده، دا کالجونه به جوړېده، نو دې خلکو به هسې خوشي کالجونه جوړوي، هسې خوشي سکولونه جوړوي. نن ته دې ته وګوره، دې برتۍ ته وګوره، دې بېروزګاره خلکو له، دې تعلیم یافته خلکو له روزګار ورکول دا د سردار حسین بابک صاحب کارنامه ده. مونږ ټولو چې کم برتي شوي دي نو هغې ټولو د مبارکي ورکوو او دغه ځوانانو ته وایو چې نن د الله پاک فضل دی او د الله پاک برکت دی چې دې خلکو ته وګوره که په معذورو کې شوي دي نو هم که فرض که 6 کسان شوي دي نو 3 پکې د تحصیل زموږ د حلقې په نیمه باندې هغې سره مونږ پوسټونه ټول بونیر سره مونږ په نیمه الو که هغه په دغه باندې په معذوره کې دي که یا فرض که په دغه برادرۍ کې دي، د اقلیت برادرۍ کې دي، نو د هغې سره زموږ په نیمه باندې پوسټونه دي. دا الله پاک دې تحصیل خودخیل او دې تحصیل مندڼ له برکت ورکړلی او داسې یو زمری دې حلقې له ورکړلی چې هغه دا سکولونه جوړ کړي دي، دا کالجونه جوړ کړي دي. نن نیم په نیمه پوسټونه، نن بېروزګارۍ ته وګوره. انشاءالله زما دا تمه ده، ډېرې خبرې کول نه غواړو، خو زه دې کشرانو ته، دې مشرانو ته او دې همزولو ته وایم چې د سردار حسین بابک صاحب مټې جوړې شئ، مټې، او د هغه لمن کلکه ونیسئ، ځکه چې نن دا برکت دا ټوله دنیا په دې باندې پوهېږي. دا برکت دا د دې سرې جنډې دی، دا د عوامي نیشنل پارټۍ دی او دا د سردار حسین بابک صاحب برکت دی. زموږ به یو بل سره اختلاف ضروري، زموږ د ملګرو یا به د دې په کلي دا کې زه په یوې پارټۍ کې یم، بل ملګري به زما په بلې پارټۍ کې، بل عزیز به زما په بلې پارټۍ کې. دا په هر کلي کې لږ اختلاف شته، خو د سردار حسین بابک صاحب سره دې چا اختلاف نشته. زما د ټول حلقې ته خواست کوم، ډېر عجزانه سوال ورته کوم چې د دې بچو د مستقبل دپاره، د دې بچو د سباوون دپاره خدای ته وګورئ، د سردار حسین بابک صاحب مټې مضبوطې کړئ. انشاءالله چې دا ګټه به د دې تحصیل مندڼي یو ځل کو خدای پاک بیا هم مقرره کړه، نو تاسو به وګورئ چې انشاءالله دلته کې به خلک د بار نه روزګار له راځي او انشاءالله کامیابي به د دې تحصیل مندڼ، د دې تحصیل خودخیلي. زکام مې دی، پکار دا ده چې ټولو پارټو کو هرې پارټۍ کې دی چې نن راپاسي او هغه د دې خبرې اعتراف وکړي، هغه د دې خبرې ستاینه وکړي چې نن دا پوسټونه دي دا د سردار حسین بابک صاحب برکت دی. دا چې په هره پارټۍ کې نن برتي شوي دي، د هرې پارټۍ سره چې تعلق دی، د هر جماعت سره چې تعلق دی، خو دا برکت د سردار حسین بابک صاحب دی. او په دې ټیچر ډے کې او دې برتي شوي کسانو ته زه ورته نن خواست کوم او ورته سوال کوم چې تاسو خپل کور کې خوشحالي مناوئ، نو سردار حسین بابک صاحب ځان سره یاد ساتئ. ډېره مننه، والسلام.